أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين دا الله رب العزت ولو یا مهربانای باندې قرآن مجید تعلیم تعلم او د قرآن کریم تعلق نصیب کیږي دا الله رب العزت چکم یو سیز ډیر زیات خوښ وي او الله ته ډیر محبوب وي او الله ته ډیر دروند وي نو الله رب العزت هغه سیز لا خپل محبوبان لا او درانو خلق لا الله رب العزت ورکي ایمان الله ته ډیر خوښ دی ایمان الله ته دروند دی نو الله رب العزت دنیا کې ارچاله نه دی ورکړي مؤمنانو له ورکړي دي چې صحیح ایمان چاته نصیب وي نو دا د الله محبوب دی قران کریم کې شته دی والله ولی المؤمنین الله ولی الذین آمنوا الله د مؤمنانو دوست دی الله مؤمنانو سره دوستی کوي بیا مؤمنانو کې چې الله رب العزت چاته قرآن نصیب کو تو قرآن کریم تعلق داغی ذکر خودنا صحیح طریقے سره د قران کریم حق ادا کول الله رب العزت چاته نصیب کړل نو دا په مسلمانانو کې غوړه دي قران کریم په دې باندې گواه دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا زما په بندګانو کې چې زما کوم خوختي او په ټولو کې می چان کړل نو غیله می قران ورکو مؤمنانو کې الله چان کی اول الله رب العزت چانو لګي سالم و انسانانو ته په پاغي کې ایمان زنو خلقو ته نصیب کی بیا مؤمنانو ته چانو لګي نو هغه ته الله رب العزت زنو ته د قران خدمت د قران تعلق هغه نصیب کی دا الله په فضل کیږي نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې هغه قران زده کوي او بل ته کوي او تعلم دې ته وي چې دا غنا سړی ځان ته سره منتقل کول غواړي دې ته تعلیم او تعلم وي د قران کریم اولنې معلم اولنې استاد خودن کې هغه الله دی قرآن کریم فرمایلی دی
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مهربان بادشاہ چې خپل مهربانای انسانانو ترا منتقل کولی او خپل رحمانیت هغه خلقو ته دنیا ترا منتقل کو نو دا غي طریقې کارو علم القرآن. الله رب العزت خپل رحمتونه هغه را منتقل کول غختل نو دا غي طریقې کار هغه سو علم القرآن. نو الله رب العزت قرآن کریم تعلیم کو هغه جبريل لور کو. جبريل یو واسطه واغم د قرآن کریم معلم دے استاذ دے. سورۃ النجم کی وئی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. جبريل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا منتقل کو. نازان له خبرو ملکی قوت او خاکی قوت انسانی زمینی اغه یو بل سره په دی باندې تعلق جوړ شو. فکان قاب قوسین د سالم انسانیت ترجمان او د سالم انسانیت یو مجموعه اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د سالم انسانیت چې الله رب العزت په یو ډبی کې بنداو نو الله نبی علیہ السلام پیدا کړ چې سالم کائنات الله په یو ډبی کې بنداو نو الله رب العزت انسان پیدا کړ او بیا سالم انسانیت چې دا په یو ډبی کې بنداو نو الله رب العزت نبی علیہ السلام پیدا کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سالم کائنات خلاصه ده او د سالم کائنات نه چھوڑ دے. نو آغا جبریل چې وو نو دا د برنی قوت او چې کم ملکی قوتو دا غی نه چھوڑو. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. نو آغا ملکی خصوصیتنا او ملکی قوتنا آغا کترا منتقل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا. عام انسانانو اغه د الله او د جبريل علیہ السلام د شاګردای طاقت نه لرو. نبی علیہ السلام انتہائی پاک او انتہائی طاقت والا داغ روحانی طاقت انتہائی زیادو ډیر زیاد قوت او پاغه کی. قرآن کریم ویلی دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کدا قرآن کریم نیخ پنیغ پا غر نازلے دلے دا غر بے دڑے وڑے کڑے وے او دا نبی علیہ السلام زڑو دا غر نا مضبوطو نیخ پنیغ پہ قرآن راتو او دا نبی علیہ السلام زڑو برداشت کڑے دے. سره دینا چې په نبی علیہ السلام به وحی شروع شوا نو جیمی کې به خولې را لې. او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې دا سر به په پتون زما پروتو خو چې کله په وحی شروع شوا دومره بدرون شو مای چې زما پتون ماتیږي او چې په اوخه بناستو او وحی به شروع شوا
نو اوخه به نبی علیہ السلام نشو برداشت کوله بیا دا غینه به خلی بایدل شرقاره بوتنه بیا به نبی علیہ السلام نشو برداشت کوله د نبی علیہ السلام زړه هغه برداشت کړی دی هغه نور هغه قران کریم هغه برداشت کړی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حاصل کو او مونږ ته نبی علیہ السلام قران خودل دی نو معلم د قران نبی علیہ السلام نے عام انسانیت عام انسانیت استاد نبی علیہ السلام نے قرآن کریم ویلی دی یعلمهم الکتاب والحکمہ یعلمهم الکتاب والحکمہ چھ دیتا با قرآن خی الکتاب خودن کے نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام پخپل فرمائی لی دی انما بعثت معلما ذا اللہ معلم را لے گلے ما نبی علیہ السلام متعلم نہ دیں لکہ پا انسانانو کے داغسو استاز نشتا پیس چیز کی پا انسانانو کے نبی علیہ السلام استاز نشتا چھ کافرانو کم الزام لگولے ہوں لکہ سورۃ النحل کے راضی چھ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ چھ دی اللہ وی ما تا پتا دا چھ دی دا بکواس کی چھ انما يعلمه بشر چھ دا قرآن دتا یو سڑے خی یعنی پا عامو انسانانو کی دا سوک سدے استاز دے او دتا قرآن کریم خی قرآن کریم دا آگے جواب ورکڑے دے لسان الذی یلحدون الیہ آجمی وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ عجیبہ خبر دا چکم دی وی چی دا دا نبی علیہ السلام استاز دے نو آگا خدا عربی نا گنگے دے اگر خو عربی نا ورزی او قرآن دمرا صاف عربی دا چی عربیان ورطا حیران دی یہ دمرا کمالی عربی نو پردے جبا آگا صاف از دا کول گران کار دے او بیا بلتا خودلو قاری طیب سے رحمہ اللہ تعالی یوزائی کی ذکر کری دی چھے پردائی جبا آکا سڑے ڈیرم سوئی چھے ماں باکی کمال حاصل کردن وی نا حاصلی وی پردائی جبا دا کول گران کار دے وی زمانگا استازو مشہور عالمو دا اکثر استازانو استاز دے استاز الکل فی الکل وطوی لکی گی مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ تعالی استاذ الکل فی الکل دا خوب پختونو او دا علم دیوبان کی استاذو ویده پا یو مجلس کی ہوئی چه زما پا اردو بانے مکمل عبور دے او مالا مکمل اردو رازی قاری طیب سے بھی ماوتوی چه حضرت دا سے مو آئے پردے جبا آغا سڑے پورانی شیز دا کولے نا مو آئی لگا ویدوی چه تا تپوسو کا امار توی چه کریلا اور نیم چڑا اس مطلب دے کریلا اور نیم چڑا ویدے اس حیران دے چه کریلا اور نیم چڑا لکا دا چه شیرے کریلا اور نیم آؤں دا سبلا دا وی ما توی چه دے اس مطلب دے میں صرف دوم رو آیا چه مالا نرازی او دا ہوا ہے چه پرادائی جوز دا کول گرانی بیاغا ما تایی چه بس ستی ہوا ہے سسکای ما تایی چه ندا بوائی چه پردائی چه بس دا کول گران کار دے بیاغا ہوئی چه زوی ہوایا بیمار تایی چه لکا کریلا شوا او نیم تریخ بوٹے دے سوکو تا میم ہوئی سوکو تا نیم ہوئی نو چه سک کریلا شی او سو دا نیم پو اوبو کے پخا کی نو بیا زهر شو کنه چې په نیم په اوبو کې پخه کې نو زهر شو نو چې څه کریله شو سدي په نیم واړو نو لکه ترخه دی که لکه زمونږ پښتو کې ردی مثال خلک دا وایي چې اوسه خواسې هم ګړندی و چې لا ګنګړي دي ورته واچول
چې وساسم ګړندې و چې لاګنګړي دی وتا واچو نو اوس دغه پردای جواب نو قران کریم دا وایي چې دغه سړی عربي نه دی دا دی چې وایي دا د نبی علی السلام استاد دی نو دی عربي نه دی چې عربي نه دی نغل عربي څنګه ورزي په عربی کې هغه مکمل عبور لرلې نشي او نبی علیہ السلام چې کوم کتاب پیش کړی دی نو لسان عربی او دا عالمان وي چې خپل ژبه چې د سړی وي نو د هغې مکمل عبور دته په خپل ژبه هېڅ چاته نه دی حاصل سوا د پیغمبر نه لکه اوس مونږ پښتانه یو خو مونږ په ټوله پښتو باندې نه پوهېږو لکه مونږ صحابیوال به صحابیواله پښتو وپېژنو نو بیا د وزیرستانیانو هغه انګلیش پروره څوک وایي د اپریدو هغه انګلیش په څوک وایي د کنداریانو هغه انګلیش په څوک وایي اوس کنداریان دي یا وزیرستانیان دي هغوی به خپله ژبه ووایي خو زمونږ په ژبه هغوی نه پوهېږي هغوی پې نه پوهېږي لکه یوه ژبه مکمله ځان پې پوهه کول دا د سیوا د پیغمبر نه پیغمبر داسې هستي ده چې کومه ژبه د ده ده نو د هغې هره لهجه باندې پوهېږي او په هر طرف یې پوهېږي لکه نبي علیه صلات وسلام ته سړی راغی ورته ووي امنم بر صیام پم سفر نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل لیس منم بر صیام پم سفر اوس دې باندې صحابه نه پوهېدل په دې نبی علیه السلام پوهېدو په دې لهجه نبی علیه السلام پوهېدو چې ځینې خلک د الف لامو په ځای باندې الف میم وایي الف میم د هغې په ځای وایي داسې که په عربی کې کوم لغت و نو په هغې نبی علیه السلام پوهېدو انما نزل القرآن على 7 احرف دا مطلب دی چې د عربی هره لهجه قرآن را جمع کړې ده او په هره لهجه باندې نبی علیه السلام پوهېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوهېده په هغې باندې نو قرآن کریم عربي د صاف په انسانانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاذ نو انما بعثت معلما د نبی علیہ السلام صفت ویل د قرآن مجید الامی الامی مطلب چې د مور نه څنګه پیدا نو هغه شان د مور نه چې بنده څنګه پیدا وي یو مطلب یې دی پاک باز لکه چې د مور نه پیدا وي ګناه یې نه کړی دقه شانتې نبي علیه السلام خو دویم د مور نه چې پیدا شي نو دغه ټیم کې د ده څوک استاذ نه مولانا رومي ذکر کړي دي په فیه ما فیه کې د هغه کتاب دی فیه ما فیه وی د الامي مطلب دا دی چې په انسانانو کې د هغه څوک استاذ نه بلا څیزونه ولا ورتلل خدا و تچاخولی نو په مخلوق کې په انسانانو کې څوک استاذ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم د قرآن د نبی علیہ السلام نه دا قرآن منتقل کېده صحابه کرام متعلمینو صحابه کرام متعلمینو نو د قرآن کریم فائدہ چې ده د قرآن کریم کې چې څه دي قرآن کریم کی نور دے قرآن کریم کی برکت دے قرآن کریم کی رحمت دے قرآن کریم کی ہدایت دے قرآن کریم کی قانون دے قرآن کریم کی امن دے قرآن کریم کی حیا دا قرآن کریم کی حفاظت دے قرآن کریم کی رفعت دے قرآن کریم کی دمرا بر رسیدلی چی دمرا اس سک رسیدلے نش په دنیا خود لی معراج دے کنا نو نبی علیہ السلام دا سے حد ته رسیدلی دی چې جبریل ورته ووی نور زما په وس کې صحیح ده که نه ولقد رآه نزلة اخرى رفعة اخرى نه دی لقد رآه نزلة اخرى نبی علیہ السلام یو ځای ته ختلی و د هغه ځای نه چې راکوزېدو نو په راکوزېدو کې جبریل لیدلی و لکه یو ځای ته داسې ته تللی دی چې هغه ځای نه بیا بره څوک نشو تللی جبریل نشي تللی دا نبی علیہ السلام تللی دی دا انسانیت تللی دی څوک تللی دی انسانیت تللی دی خو د قرآن د وجې نه تللی دی
ملګرتیا سره د قران کریم و د قیامت پرس کشته کنه فضائل اعمال کی روایت ته تاسو ټول زود کړي د خیره سره چې یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقي صاحب قرآن ته ویل شي چې وایو خیجا بچ کم ځای اخیری آیات نو هغه ځای بستا درجه لکه د صاحب قرآن درجه څوک شمارلې اقرا وارتقي قرآن کریم کی اوچتواله ده قرآن کریم کی ترقی ده قرآن کریم کی کامیابی ده خدا ټول حاصلیږي څنګه په تعلیم او په تعلم دا کنجی ده د قرآن کریم نه چې څه حاصلول غواړي نو طریقې د تعلیم او تعلم دی تعلیم او تعلم ته قرآن تلاوت هم ویلي دا په مختلف اندازونو ذکر کړی دی لکه بلغ ما انزل الیک من ربک دا تعلیم و تعلم دی بلغ وی رسوام کله ذکر کی پذکر فذکر بالقرآن من یخاف وعید کله ذکر کی پرتل بانی پرتل القرآن ترتیلا پدما دما قرآن کریم وایا ورتل القرآن ترتیلا کله ذکر کی په تلاوت باندې وان اتلو القرآن اتلو ما اوحی الیک من الكتاب اتلو ما اوحی الیک من الكتاب لولو بیان وائے اتلو ما اوحی الیک من الكتاب تلاوت دام تعلیم و تعلم نم نے لکتے وایا سوک بے اوریدن کی کہ بے نہیں سوک بئیز دا کون کی بئی ان مقامات کے وہ مویلی چھے تلاوت چھے دے وَأَنْ أَتْلُوَ فِيهَا تِلْوَ الْبَدِيعِ مقامات پا مقدمہ کی چرازی چھے زبا قدم کے ایک دمہ لاڑ بشم پدی کتاب کے مقامات کے وچلو کم سفر بوکم وَأَنْ أَتْلُوَ فِيهَا تِلْوَ الْبَدِيعِ دا علامہ بدیو زمان سے پسی بزما پسی با داغ پسی بزما قرآن کریم کی میں والقمر اذا تلاها اوس پگمائی چکل پا دینور پسی روانشی نو دا تلاوت چی دے نو دا ور پسی کی دل لی نو دے قرآن کریم کی یو ٹکے بل پسی کی دل لی کہ یو ٹکے بل پسی کہنا نو بیا مطلب بائن نہ پوئے گے اس الحمد وائے للہ موائے پا مطلب نہ پوئے گے الحمدللہ وی رب العالمین وائے مقصد بحال نشی دے تلاوت کی ہم یو ٹکے بل ٹکی پسی لگولی دام یو لگولی قرآن کریم کامل تلاوت دے دادے چی جب اخپل پدی پسی کا نظر پدی پسی کا غوگونا پدی پسی کا لاسونا پدی پسی کا قدم پسی کا خپل زندگی طول اور پسی کا یتلونو حق تلاوتی ہی مظہری سمانا کردہ یتبعونو حق اتباعی ہی دو قرآن کریم تلاوت دادے قرآن کریم پسی کدا ہر سو خپل ظاہر خپل باطن خپل شخصیت خپل کور خپل اجتماعیت خپل ملک او بین الاقوام طول پچا پسی کا قرآن کریم پسی کا دا دو قرآن کریم تلاوت دا دو قرآن کریم تعلیم او تعلم نے دو قرآن مجید نا چی صفائدی اغسطلے کی گی دا غیر طریقہ دادا چی دا قرآن مجید تال صدر کئی نو اکا دو قرآن نا تا قبول کا نو قرآن مجید با درکون کشی پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام اللہ دا با درکون کشی
او تو به قبلون کې شي. نو چې کله تا د قرآن کریم تعلم کو یعنی د قرآن کریم هغه اثر دې سکو قبول کو او قرآن کریم دل درکو نو د قرآن کریم ټول فائدې به تا ته ډاونلوډ شي. اوس ته خلک ډاونلوډ وایي کنه دا به ټولې څه شي ستا زندګۍ ته به دا ټولې ډاونلوډ شي. قرآن کریم چې سویلی دي په دې اعتماد پکار دی. لکه قرآن مجید کې شته کنه ایها الناس ان وعد الله حق. اعتماد وکړه اعتماد په قرآن کریم اعتماد وکړه. ان وعد الله حق وعده د الله بالکل رښتیا ده. دې کې قرآن کریم کې بلا وعدی دي او دا په قرآن کریم دی. په قرآن کریم الله بلا وعدی کړی دي. دا به کله چې ته تعلیم او تعلم وکړې دا ځان ته ډاونلوډ کا خپل زندګۍ ته راواړو. قرآن مجید نه اثر قبلول دا تعلم نه او د قرآن کریم اثر بل ته منتقل کول دا څه شی دی تعلیم نه. علماء کرام ذکر کوي چې کله تو قرآن کریم تلاوت کئ او د قرآن کریم درس کئ د قرآن کریم درس کئ نو اوله مرتبه دا ده چې ته به دا ووایې چې دا زه د نبی علیہ السلام شاګرد یم. دا اوله مرتبه. لکه دا زما مخې ته که یو سړی لګیا دی خبره کوي دا دی نه کوي دا د نبی علیہ السلام کیسټ په ده کې لګېدلی دی. دا دی ما ته دا خبرې را منتقل کوي. ځکه د قرآن معلم څوک دی نبی علیہ السلام نے او عالمانو فرمایلی دي چې یو مجلس کې قرآن یو عالم بیانوي یا حدیث کوي بیانوي نو کأنما فیهم نبی یتکلم لکه چې دی کې نبی خبرې کوي. د دې دو مقصد دي. یو دا دی چې دی ویونکي له پکار دي چې دی ځان ذمہ دار وګڼي او خپل خواهشاتو نه بالاتر قرآن بیان کړي. د خپلو جذباتو نه د خپلو خواهشاتو نه بالاتر قرآن بیان کړي او دی ځان د پیغمبر ترجمان وګڼي او دی خبرو کی د خواهشاتو نه د جذباتو نه بالاتر ځان دي ذمہوار وګڼي. ګاډری دي نو چتای او چې څه قرآن وي حق د خلکو ته منتقل کی. خپل آمیزش ته پکې نه کوي خپل ګډون دی پکې نه کوي. دویم اوریدونکو له اهتمام نه چې دا مو وایي چې زه د پلان کی مولا خبر اورم. دا ته د پلان کی مولا خبره نه اوري دا تا ته د نبی علیہ السلام خبره را منتقل کی. دا د نبی علیہ السلام خبره ده. دا وی اولنۍ مرتبه ده. دې سره به د توجه برابر شي او دی به د قرآن کریم نه څه حاصلوم کی. د قرآن کریم نه به څه حاصلوم کی. دویم مرتبه دا ده دی سوچ کی او دی فکر کی. دویم مرتبه دا ده چې دی وایي چې زه د جبریل شاګرد یم. د دې نه دی بیا لږ بره شي چې زما په زړه دا قرآن کریم نزول کیږي او دا راځي نو دا جبریل راوړي دي دا ټکی په دې باندې د دې لږه توجه برابر کی نو دریم دې لږ وربره شي او دی وایي چې دا خبره ماته الله کوي. دا خبره ماته څوک کوي؟ الله کوي. تنزیل من رب العالمین. دا چې ستا زړه ته راکوزوي نو دا رب العالمین راکوزوي. دا د هغه طرفه راغلی دي. ګوره قرآن مجید کې شته که نه وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ورپسې نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين.
نو لتكون من المنذرین نو عام خلقونه نبی علیہ السلام ته شو نبی علیہ السلام نه لګ وربل شو نزل به الروح الامین نبی لګ ترقیو کنو په بار الارشاد تنزیل ان تعبد الله كأنك تراه تلاوت ورسو مرتبه د احسان تا دا تعلیم و تعلم ورسو مرتبه د احسان تا دا اهم عبادت تے اتقان کی سیوتی روایت نقل کردے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلی دی افضل عبادت امتی تلاوت القرآن زما د امت افضل عبادت چه دے نو آغا قرآن لستلی دا قرآن تعلیم و دا قرآن کریم تعلم دا زما د امت افضل عبادت نو دا عبادت تے نو ان تعبد الله كأنك تراه چې تو قرآن کریم وای نو دی مرتبه ته ورسا چې دا الله ما ته خبره کوي که یو آیات کې مؤمنانو ته خبره نو تا الحمدلله مؤمنه وای دا ما ته وای دا ما ته وای چې داسې کو او داسې مکو که یو آیات کې منافقانو کافرانو ته خبره دا مو آیا چې دا غ پلان کې دل یادې او دا غ پلان کې دل یادې دا مو آیا وای دا ما ته وای چې دا سکیګه ما جلالین شریف خوبه قتلی د خیره سره شکر دی جلالین کی ذکر کړی دی وای ينبغي للمرء ان ينزل القرآن على خطابته دا تاسو ویلی دی کتابونو کې دا امبغا د فن چې وي دا په معنا د وجوب باندې وي امبغا د فن وي په معنا د چای وجوب باندې نو ينبغي للمرء ان ينزل القرآن على خطابته واجب دی په هر بنده باندې چې قران کریم ځان ته متوجي کی چې الله ما سره خبره کوي الله ما سره خبره کوي دا پار بنده واجب دی ان تعبد الله كأنك تراه قرآن کریم دا تعلیم و تعلم ورسو مرتبه د احسان تا مرتبه د چاہتا احسان تا لگ پا برا باندې لارشا نو دا قرآن کریم نو فائدہ والے کتو دا قرآن کریم پا آیاتونو کی مخاطب صحیح کہے او بل پا کے سوک صحیح کہے دا قرآن مجید نو فائدہ پنش پانی ساوی کتا دا قرآن کریم ځان تراواړو چې دا ما ته وای چې امینو دا ایمان دې کلک کا ما ته وای چې اقیمو دا مز دې نیخ کا ما ته وای چې اقیم وجهک للدین حنیفا دین ته برابر شه سمشه چمتو شه ما ته وای چې لا تکونو کالذین آذوا موسی ما توئی چولا تکل للخائنین خصیما ما تا دا خطابو ننی دا سچ وی ما توئی او دا سنا چه منکی نو ما منکی اس پا دا قرآن کریم نزول ستا پا زڑ باندیوشی او چه کل دا قرآن کریم نزول ستا پا زڑ باندیوشو اس پا بتا کے انقلاب راشی لکه اقبال ویلیو چون بجان در رفت جان دیگر شد جان چو دیگر شد جهان دیگر شد چکل دا قرآن نزول ستا پسڑبان نیوشو دام اقبال یوزائی کی ویلی دی وی جب تک نہ ہو نزول جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب تو گرہ کشان ہے نہ راضی اور نہ عطار چکل دا قرآن کریم نزول ستا پزړه نه دی شوی نو په هغه وخت کې اس یو فلسفي ستا مشکلات حل کولی نشي اس څوک ستا مسائل نشي حل کولی ستا قومي ستا شخصي مسائل اس څوک نشي حل کولی ستا مسائل به اله حل کیږي چې کله د قرآن کریم نزول ستا په زړه باندې ستا پا زړه باندې وشي نو دا قرآن کریم خپل زړه ته متوجه کا
خپل زړه ته چې الله مهربان بادشاہ زما تربیت کوونکې ذات هغه ما ته دا وی چې دا کوا دا مکوا دا تاله خدي دا دل ندي خو دا فائدہ مند دي دا نقصان دي زب خپل فائدہ او په نقصان نه پويګم الله زما په فائدہ او په نقصان پويږي زب یو سیس ډیر فائدہ من واما خوږه کې به نقصانی زب یو سیس ډیر نقصانی واما پای کې بسوي فائدہ وی آسان تحبو شیئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ستا په خپل فائدہ او په نقصان نه پويږي ستا په فائدہ او په نقصان چې پويږي څوک پويږي الله پويږي چې دا قران کریم تا کله ځان ته داسې طریقې سره متوجه کو خور دې د پاره ضروری دی تطهیر باطنی چې دا قران کریم ته خپل سره ته متوجه کای خپل سره ته صحیح ده کنه اگر ما د قرآن مجید نه جسا اخلي فائدہ اخلي نو طریقې د تعلیمو لکه تبه د قرآن مجید نه ځان ته نقل کای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال سره کوي جبريل سره کوي الله سره کوي الله را کوي هغه قبول کا صحیح کا اوس طریقې داوا چې تو وای چې الله زما تربیت کوي الله زما تربیت کوي الله رب العزت ما تا سوي چې دا کوا سوي را ته چې دا مکوا قران مجید ځان ته راواړو اوس ضروری دا چې دا قلب چې دې زړه چې دا پاکي د قیمتی نه قیمتی دوايي وي د قیمتی نه قیمتی دوايي وي خو چې کله دنه د